ښه چرګان هم ویشته خو څوک چرګ مرګ اخلي دا زه د هر فني مولا دي ښه او اسلام څه وایي پته درته وي څاروي مخکې واخلئ څاروي وساتئ او چې کله تاسو څاروي حلالوئ چې دغه ټیم کې هم دا زړه لږ ودړدېږي ګرانو کتونکو الف خان شیرپا یم کیمرمین راسره یاسر خان دی او دغه لوی اختر ورځ را روانه ده سنت ابراهیمي یاد به تازه کېږي او چې چا له خدای پاک وس ورکړی دی کوشش کوي چې ځان له ښه نه ښه څاروي والو او اسلام څه وایي پته درته وي څاروي مخکې واخلئ څاروي وساتئ او چې کله تاسو څاروي حلالوئ چې دغه ټیم کې هم دا زړه لږ ودړدېږي لږ خوږ شي نو دا اصل قرباني ده یو خو دا خبره ده بل چې دا څوک یې خرڅوي او خو دوی تاسو سره دوکه کوي نو ځان ګناهګاروي خو دا هغه ګوجر یا هغه مالک چې د هغوی د دې څاروو کاروبار کوي نو هغوی ته پته لګي چې یو څاروي ډېر په مینه ساتلي او کله یې خرڅوي نو د هغه زړه ورسره درد کوي خو ګرانو کتونکو د دې نه مخکې ما تاسو ته دوه ویډیوګانې کړې وې ډېرو خلکو رانه ګیلې مو کړلې ګیلې داسې وکړلې چې موږ لاړ شو پیسې ولګو هلته کې زموږ د چای څاروي میلو نه شي نو ګرانو کتونکو لکه ما نن دا ویډیو کړله او دا ویډیو ما نن واچوله نو په نن ورځ کې چې کوم خلک راغله چې په یو ورځ کې 180 یا 200 پورې څاروي خرڅېږي نو ښه څاروي خو خلک والي نو بیا پکې نور څاروي چې پاتې شي نو یو دغه خبره ده دویم چې کوم دی دغه ملګرو ته هم به ما خو چا داسې خبره کړې وي چې یاره یو څاروي دلته ټول خبره وشوله دلته زه صرف د ټول خبره کوم د چا چې کوم څاروي خوښ شو په کار ده چې مالک په هغې کې بیا اخوا دې خونه کي چې دا څاروی مې خوښ شو ګران دی ارزان دی هغه ته به یې تلې خو ته پکې بیا دا وایې چې زه دا نه خرڅوم او دا داسې ده نو دا زیاتې دی نو زه چې کوم فارم ته ځم زه د خپلې خبرې زه ذمهوار یم چې تاسو ته به څاروي درکوي ښه په ذمهوارۍ باندې دوکه به نه کوي بل دا کوم خلک چې دا څاروو دا کاروبار دی که نه دا په سوونو څاروي دي نو دا د دې ځای نامې ګرامې خاندانونه دي او دا د پخوا نه دا خلک دا روزګار کوي د دوی د یو څاروي دپاره خپل ځان نه بدناموي او بل پیښو هم خرڅوي نو هغه څاروو کې کمې راغې نو دلته کې د ملګرو چې کوم دی نو د اراده نه وه چې زه څاروي چې موږ خرڅ کړو خو ما ورته پرېږده ډېر خلک رانه ګیلې کوي او زموږ په کور کې خادي جوړه وه خو بیا ما نن ورځ ښه مو وګڼله چې کومو خلکو ګیلې کړي دي هغوی ته دا څاروي ښیمه دا کټي ورته ښیمه دا چیلی ورته ښیمه دا سخي ورته ښیمه راځئ دلته چې کوم دی نو ځان له خوښ کې راشه دې خوا ته هغه مشر ته مې راشه هغوی سره به څو خبرې ترې خوم کوو چې هغوی هم په دې موقع باندې خپلې خبرې ترې چې وکړي راشه چې یو نظر خو دې سیږي که نه مشره هغه صرف کیمره کې دې خلکو ته ښایو چې سبا راځي اوسې نه چې دغه وایي چې ما ته بل څوک ښودلی دي او دا دي نو ګرانو کتونکو بله یو خبره کېږي ښه ډېر ځینو په ځینو دا مشورې روانې کړي نور اغستونکي چې کوم دي که نه ډېر زیات دي د پېښور نه د نوخار نه د کوړي نه د سوات مینګورې نه خلک رالل خو ډېر خلک دا وایي چې دې کې 2 منه چې کوم دی نو به پړپوسي لرې به وي ګن به وي چې دلته کې زه تاله میخه په 500 روپۍ کیلو در کوم سخي درله زه په 710 در کوم کټې درله زه په 590 در کوم نو بازار کې تا ته د سخي غوښه په 100 میلاویږي چې ډېر هم د سره ګزاره کوي نو په 850 درته میلاویږي نور په 1100 او 1000 باندې چې کوم دی نو دغه میلاویږي نو چې هغه حساب کتاب یې واچې نو تا ته دا څاروي یو ښه پروز یو بس بېغمه یې یاره په تول مې اغوستی دي دونه ختلی دی او دونه پیسې مې ورکړي دي مشر نوم دې څه دی ناصر خان د څومره وخت ناصر صاحب تاسو د کاروبار یاره زما لګي برید نو زما نشي یاده چې دا کار زه کوم پلار په نیکه نه پلار په نیکه او زما نشي یاده او اسلام آباد کوڅه کې میا مارکیټ کې زما دکان نه نو خار روډ باندې او زما نشي یاد چې زه دا کار کوم ټول وروڼه کوي بالکل زما نشي یاد ما درته وویل چې څاروي په تول خرڅوو په تول نه په ګرانټۍ چا یوړه ولاله کړه مزه نه کړ زما د دکان نه پیو بس باندې راځي زه خپل پیسې واپس ورکوم ما چې د تاسو ته وویل چې په تول یې خرڅوم که نه نو لکه تاسو خو داسې اراده نه وه نه زما خپله داسې اراده نه وه ما د په لارې یو خبره مو کړه چې دا خو زه په پیله ځله ورم کړه چې په قربانۍ کې په تول باندې دا وه چې ما یاره تپوس پوښتنه وکړه چې دا جایز ده که جایز نه ده که زه خپله خبره وکړم بېګا ماښام زه خپله میچرۍ سره تعلق ساتم ورسک ډیم سره ما یو څی واغسته په 1,10,00,000 روپۍ او وختي مې زوی د سعودي نه ټلیفون وکړ چې هغه په 1,15,000 روپۍ خرڅ نو زه خپه م شوم
نو زه خو یم چې دا د خلکو لپاره ډېره بهترینه موقع ده. او بل ناصر خان خو داسې چې ناصر خان خو زه ذمهواري لرم د هرې خبرې او دې کې ذمهواري هم داسې نشته، خو بس میخه لاړه شبوز الا لکه وتله یو پیسې مه ورکړي. اوس که لرې یو د کلمو لرې کلمې خو پتا نه هر خامخا په څاروي کې لرې کلمې وینو، نو هغې خو تا له بېلې دغه نه کوي که نه، خو تا له خو ټوله میخه وزن کوي که نه. نو دا د خلکو لپاره ډېره بهترینه موقع ده. ډېر ښکلې څاروي دا څاروي چېرته موږ لیدلي که نه ناصر ځای کې چې ما ولیدل په ایمان څنګه ښکلې میخې څنګه ښه څه شته، میخې شته، کټی شته دی، چیلي شته دی، هر یو شی شته دی. داسې بهترین ځای خو زما په خیال چې بل ځای مې میلاو نه شي لکه داسې. ډېره مهرباني. ستاسو نوم دی یاره؟ محمد جی. محمد. او ستاسو نوم دی؟ عبدالصمد جی. عبدالصمد. محمد دلته به ته یې که نه؟ او جی دلته کې زه څه څه دي سره؟ سکیم در سره دي؟ سکیم را سره شته دی جي، کټی هم را سره شته، کټیان هم شته، چیلي هم شته، چې چا څه پکاري هر یو شته. که څوک په وزن لي، که څوک په وزن نه لي، په مناسب ریټ په ورکوو. د بازار نه به له 20 روپۍ خاطر هم کوو او په مناسب ریټ په ورکوو. او بلکې تا نه زیات مجبوره شو، تا راته ووایې کنې موږ د تول کار نه کوو، بس موږ هم داسې خرڅوو. خو تا راته ووایې نو تا خفه کولی نه شو، نو بس تول ته ځان تیار کړه. کنې د ملګرو سره مې مسله وکړه چې په تول کې تاوان دی، خو بس تا ته خو مخ نه شو دغه کولی که نه، نو بس دغې وجې ما ته غاړه کېښودې. ښه ګرانو کتونکو دا ما ته انکار یې ولې ونه که ما چې کوم ملګرو ګیلې وکړې نو دغه ګیلو په دغه کې مې تاسو له یو درېیم سټاک هم درکړه چې په دغه درېیم سټاک کې چې کوم دی تاسو ته لا دا تازه میلاویږي. کوم خلک چې پاتې دي هغه به چې څنګه دا ویډیو ګورئ نو بس په دغه نمبرو کال وکړئ او بس سیده چې کوم دی نو راشئ. دلته کې خو سخي اخلي، کټي اخلي، میخ اخلي، چیلي اخلي. ښه چیلي چې کوم دی نو ما وکتل نو په 50,000 روپۍ باندې هغه دي ولاړ دي که نه. ښه چرګان هم ویشته خو څوک چرګ مرګ اخلي. دا زه د هر پني مولا دي. ښه هر یو څنګه چې ناصر صاحب ووي چې موږ پلار پني که زما ګیر او برید نو د هغه ټیم نه چې کوم دی نو موږ دا روزګار کوو او ابل روډ چې کوم دی نو هغې هم خبرې وکړې. نو یقینا یو خو د بازار چې کوم دی تاجر اتحاد سره دوی یو تړون دی. نو ګرانو کتونکو صرف درته دغه چې کوم دی نو دغه څاروي درته ښیم چې دې کې هر څه شته دي، د پیوم شته او اوچ. نو کتونکو بس همدغه خبرې دي، نورې په دې کې زیاتې خبرې نشي کېدی. خو به هر حال دلته کې تاسو راشئ او تاسو د ګیله شکوه وي. ښه دا وګورئ جي تاسو چېرې دې پارم ته راځئ نو دې پارم کې ما دا ګیټ کولی وکړه که نه او تاسو په نصرت چوک ته راشئ او نصرت چوک کې چې کوم د 2 سرو روډ دی نو چې سیده راځئ نو دغه مخامخ مین سړک دی، دغه مخامخ مین سړک دی. په دغه مین سړک به چې کوم نو تاسو راتاویږئ چونکې په ټلیفون ورته تاسو ته لاره ټیک کوي. خو بیا هم درته مه ووي چې دغه مین سړک دی، د مین سړک مخې ته دا مشین ګاڼی ده. دا وګورئ جي دغه سړک دی او دغه سړک باندې چې راتاو شئ نو دا وګورئ دې خوا راتاو نو سیده چې کوم دی نو دا په دې ځای به راننوځئ او په دې ځای چې کوم دی نو بیا دا دی دا لوی د څارویو لویه ټریله ده او دغه سوزکي ولاړ دی او به دلته نه تاسو اخیستی شئ. ایخ په نیغه چې دا کومې نمبرې په دې ویډیو باندې دي په دې رابطو کې مننه.